بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د رمضان المبارک متعلق مخکې مشپاړس ولس کتابونه ذکر کړي وو او چند کتابونه به ان شاء الله تعالی په نن محاضره کې ذکر کوو. په هغه کتابو کې اتلسم نمبر کتاب دی فقه الاعتکاف. دا د اعتکاف پر موضوع باندې محمد احمد لیکلی دی، په عربي کې دی، مذاهب اربعه پر مسله باندې ذکر کوي. نو لسم نمبر کتاب دی فضائل رمضان. دا د مشهور عالم مصنف علامه ابن ابي دنیا رحمه الله چې په 201 هجري کې وفات شوی دی او پر دغه عربي رساله باندې د تحقیق او تعلیق تخریج کارم شوی دی. په یو سلسله صفحاتو کې دا رساله ده. درش په روایت د رمضان المبارک د فضایل متعلق په کې راجمع کړي. شلم نمبر کتاب دی الميسر فی احکام الصوم. دا د دکتور عبدالشکور کتاب دی. د روژې متعلق چې کوم اهم فضایل او مسائل دی هغه په دا کتاب کې راجمع کړي دي. 20 نمبر کتاب دی دروس رمضان. دا د درس پر طرز باندې د روزانه پر بنیاد باندې چې څوک دغه څه درس کوي. مولانا عبدالاحد بستوي صاحب راجمع کړي دي فضایل او احکام د رمضان، احکام د زکات، د شب قدر متعلق، د رؤیت هلال مسله، فضایل د صدقې، فضایل د تراویح، بیا د عصري فتاوا او په حواله سره هر درس په مختصر انداز کې په 3 صفحاتو کې هر درس یې. او 22 نمبر کتاب دی ماهی محمود یا رمضانیات. دا یې نوم دی. په دا کتاب کې افادات د مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری راجمع کړي دي چې هغه د دارالعلوم دیوبند د شورا رکن دی او د ګجرات مفتی اعظم دی. مولانا ندیم احمد انصاری صاحب دا کتاب راجمع کړي دي په 245 صفحاتو کې دی. په دا کتاب کې مضامین دا دي چې رمضان کې تیاری، رمضان المبارک کې اهمیت او فضیلت، د رؤیت هلال مسله او د روژې او تراویح متعلق چې کوم اهم مسائل او فضایل دي. 23 نمبر کتاب دی تراویح کې اهم مسائل اور 20 رکعت کا ثبوت. پر دا موضوع نور رسائل کتابونه په عربي اردو کې شته. دا د مفتی عبدالرؤوف سکروي صاحب چې د دارالعلوم کراچي جامعه او مدرسې شیخ الحدیث او په مشرانو مفتیانو او علماو کې دی. یو بل کتاب دی د مولانا مفتی عبدالرؤوف سکروي صاحب ماهی رمضان کې فضایل او مسائل. دا دواړه که پیدا شي. 23 نمبر کتاب دی شب قدر. پر دا موضوع نور رسائل کتابونه لیکل شوي دي. د مولانا شمس الحق صاحب دا شیخ الحدیث د جامعه دارالعلوم کراچي په مختصر انداز پر شب قدر باندې مباحث پکې راجمع دي. او 25 نمبر کتاب دی خطبات رمضان المبارک. دا په 4 جلدونو کې دا کتاب د پیر طریقت حضرت مولانا ډاکټر محمد ادریس حبان رحیمی صاحب، دا خلیفه او د مسیح الامت جلال آبادی صاحب د رمضان المبارک متعلق تفصیلی بیانات، فضایل، مسائل، احکام، آداب، واقعات په دا کتاب کې شته. بعضی مضامین حواله لري، بعضی مضامین حوالجات نه لري. دا د بیان د پاره، د تقریر د پاره، ځکه په 4 جلدونو کې دا کتاب. 26 نمبر کتاب دی انوار رمضان. دا د مولانا عمر ابن محمد عارف گجراتی کتاب دی چې اهم مضامین پکې راجمع دي، د عربي څخه اردو ترجمه شوی. 29 نمبر کتاب دی فضایل او مسائل رمضان. دا په مختصر انداز فضایل او مسائل پکې راجمع دي. د مفتی اسعد الله صاحب رساله ده. 28 نمبر کتاب دی احکام العیدین. دا د مشهور عالم علامه حافظ ابي بکر جعفر ابن محمد الفریابی چې په 301 هجري کې وفات شوی دی. په 202 صفحاتو کې پر احکام العیدین په دغه کتاب کې ډیر روایت سره د حوالجاتو پکې راجمع کړي دي او تحقیق او د تعلیق کار مربني شوی دی. 90 نمبر کتاب دی فضایل الصيام. دا د سعید ابن علي په عربي کې تصنیف دی. د رمضان المبارک متعلق، د اعتکاف متعلق اهم مسائل او فضایل پکې راجمع دي. 10 نمبر کتاب دی الجامع لاحکام الصيام. دا په عربي کې کتاب دی، لوی کتاب دی، په 928 صفحاتو کې په 4 جلدونو کې دی. دکتور خالد ابن علي مصنف دی او ډیر مضامین، ډیر مباحث پکې دي په دا کتاب کې. د معلوماتو د پاره دا ډیر ښه کتاب دی. البته چې ورسره د خپل مذهب فقه حنفي پر مسله باندې کتاب ورسره مطالعه کیږي یا مطالعه شوی نو شوی. 11 نمبر کتاب دی یو رساله ده. 12 نمبرم یو رساله د حافظ ابن تیمیه رحمه الله د حقیقت الصيام په نامه سره ده. دا په عربي کې. او بل رساله د علامه ابن عساکر رحمه الله ده. په دغه دواړو رسایلو کې د روژې مبارکي فضیلت او د روژې د میاشتې فضیلت. 13 نمبر تجلیات رمضان المبارک. دا د مولانا عبدالکریم صاحب فضایل و آداب، حقوق د قرآن کریم، مسائل و احکام پکې دي.
ورسره چې د نورو کتابو مطالعه په مسله باندې. 40 نمبر کتاب دی لیلة القدر. دا د حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدیانوی رحمه الله د احسن الفتاوا د مصنف رساله ده پر لیلة القدر باندې هغه وعظ دی. 15 نمبر مواعظ رمضان. دا په 10 جلدونو کې د مولانا کریم بخش صاحب دا د بیان او تقریر پر طرز باندې دی. په 10 جلدونو کې دی، د درمیانه جلدونه یې دي، 4 جلدونه یې صرف پر فضایل رمضان باندې دي، بیانات دي. 2 جلد کې فضایل د روژې، بیا په 2 جلد کې فضایل د رمضان المبارک، 2 جلد بیا پر مسائل د رمضان المبارک او شب برات او شب قدر باندې یو جلد، پر اعتکاف او تراویح باندې یو جلد. دا د بیان لپاره مواعظ رمضان په 10 جلدونو کې د مولانا کریم بخش صاحب دا د بیان او تقریر په طرز باندې جوړ دی. او 14 نمبر کتاب دی مسائل رفعت قاسمی، پښتو اردو دواړو کې سته. 4 جلد دا کتاب دی په 2 جلدونو کې. 4 جلد دا کتاب د شب قدر، شب برات مسائل، د روژې متعلق اهم مسائل، د اعتکاف متعلق اهم مسائل او د اخترونو متعلق اهم مسائل دا په 4 جلد کې دي. زخیم جلد په پښتو کې، په اردو کې مسته. او 10 نمبر کتاب دی روزی کی مسائل کا انسائکلوپیډیا یا تراویح کی مسائل کا انسائکلوپیډیا. دا د حروف تهجی پر ترتیب باندې د مفتی انعام الحق قاسمی صاحب کتاب دی، بلکې هغه پر هر موضوع باندې دا رقم مستقل یو کتاب یو جلد دی. 18 نمبر کتاب دی تحفة الغزنویه. دا د مولانا مفتی محمد ابراهیم الغزنوی چې د غزنی دی، پښتو کتاب دی، ډیر ښه کتاب دی. هر مسله د عربي عبارت جلد د کتاب جلد او صفحه سره په صفحه سره ذکر کوي. په 200 صفحاتو کې دی، په پښتو کې دی او په ښه انداز باندې تقریبا د روژې متعلق چې کوم اهم مسائل دي، د اعتکاف متعلق، بیا د نظر متعلق، د قضا او کفاره متعلق، ختم قرآن په تراویحو کې، اختلاف د مطالع معتبر دی، یعنی دا ټول مسائل پکې دي او د هرې مسلې سره عربي عبارت د کتاب جلد او صفحه مسته. 19 نمبر کتاب دی فضائل رمضان و اعتکاف. دا د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله په پښتو اردو کې سته. په فضائل اعمال کې نسته. فضائل اعمال ته خو زموږ فکر نه نو جلان چاپیږي او د فضائل اعمال باندې بیا نور کتابونه هم لیکل شوي دي. د تخریج چې کوم روایات د فضائل اعمال کې دي پر تخریج باندې بیا نور کتابونه لیکل شوي دي. دا تقریبا 19 کتابونه او رسایل سو د رمضان مبارک، اعتکاف متعلق او شب قدر او تراویح متعلق چې موږ ذکر کړو. ان شاء الله دا به کافي کتابونه خاص کړه د حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب کتاب، هغه 2-3 کتابونه چې موږ ذکر کو، او دا تحفة الغزنویه په پښتو کې، دا د مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله کتاب، او هغه نور په جلدونو کتابونه چې موږ ذکر کو. یو کتاب تحفه رمضان د حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله کتاب دی، په پښتو کې مسته، په اردو کې مسته، په کتابخانو کې ملاویږي. دا ډیر ښه کتاب دی، فضایل د رمضان المبارک متعلق داسې مختصر کتاب دی. دا کتاب که پیدا شي او د حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله په خطباتو کې یو جلد مستقل د رمضان المبارک پر بیاناتو باندې دی، د اعتکاف او شب قدر پر دا موضوع باندې دی. د مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب په خطباتو کې دغه رقم، او په دا نور د خطباتو مواعظو چې کوم کتابونه دي په هغه کې یو جلد یا 2 جلد هغه مستقل پر دا موضوع باندې.